بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم پدې آیاتونو کې د نوح علیه السلام واقعه ده. د دې واقعې د مخکینی آیاتونو سره مناسبت داره چې مخکې وجرین بهم بریح طیب وجرینا تلی و دا کشتی پا دی خلقو باندې بریح طیب پا هوا پاکی سرا. دا مخکې پا آیاتونو کې دا ذکر شو. اوس د هغه کشتۍ چې په دې خلکو باندې په ریح او په هوا طیبې ستلې وه په دې ځګینې کې د هغې بیان دی. لہذا د هغې بیان کوي. دویم علیہم ضمیر راجع دے مشرکینو دا اہل مکې ته. په مخکینی آیاتونو کې داو یفترون علی الله الکذب لا یفلحون، چې دا عدم فلاح چې فلاح نشته چې هغه ابترا او دروغ وی په الله باندې. نو کم خلق چې په الله بس وی کم خلق چې په الله باندې نو د هغو دپاره فلاح نشته. دپاره فلاح نشته مخکې دا ذکر شو. په دې واقعه کې مو اوس عدم فلاح دپاره د کافرانو ذکر کیږي چې د نوح علیه السلام قوم چې کافرو د هغو دپاره فلاح نه وه. په مخکینی آیاتونو کې الله ذکر کوي متاع فی الدنیا، نفع ده په دنیا کې، ثم الینا مرجعهم، بیا خاص منږ ته رجوع د هغو ده. په دې واقعه کې د نوح علیه السلام د قوم او دې واقعه کې چې دې خلکو چې په کم شي باندې نفع اخیسته دا په یعنې هلاکت ته نږدې ده او دا په جناح د فوت کېدلو ده. بل په مخکینی آیاتونو کې ذکر شو ثم نذيقهم العذاب الشدید، چې بیا به منګه ورورسو هغو ته عذاب شدید سخت.
لہذا په دې ځای کې اوس د نوح علیه السلام قوم چې کافرو هغو د نبي وخت خبره نه وه منودلې لہذا د هغو دپاره عذاب شدید سخت عذاب دی د نوح علیه السلام په دې واقعه کې پیدا دا ده چې الله تعالی مؤمنان شجاع کوي زړور کوي چې ای مؤمنانو تاسو شجاع بهادر اوسېږئ ځکه چې ستاسو امداد کوونکی الله تعالی دی او اے مومنانو تاسو به سباق په کافرانو او د کافرانو په اقوالو او په افعالو باندې سباق مه کوئ د دې لپاره دا واقعه ذکر شوی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ تلاوت کا اے مخاطبه علیهم په دې کافرانو باندې نبأ نوح واقعا د نوح اذ قال لقومه په هغه وخت کې چې ویلي و هغه لقومه قوم خپل ته نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلي یا قوم ای زما قومه ان کان کبورا که چېرته لوي علیکم په تاسو باندې مقامي ودرېدل زما که چېرته په تاسو باندې لوي مقامي ودرېدل زما چې زه ستاسو په مخ کې ولاړ یم او تاسو ته واعظ او نصیحت کوم که زما دا واعظ نصیحت چېرته په تاسو باندې ګراني و تذکیري مقامي مصدر میمی دی اراده شوی دی د دې نه نفس که چېرته لوی په تاسو باندې مقامي یعنی نفس زما نفس په تاسو باندې لوي و تذکیری او یادول زما بآیات الله په آیاتونو د الله دا ودرېدل او دا آیاتونه د الله دا به تاسو باندې ګراني فعلى الله نو خاص فالله باندې توکلتو ما اعتماد کړل فاجمعوا امرکم نو جمع کوي تاسو امرکم امر خپل وشرکاءکم او شریکان خپل ثم پس لا یکن امرکم بیا دې نه وي امرکم امر ستاسو علیکم په تاسو باندې غمتن پوشیده ستاسو امر او کار دې په تاسو باندې پټ نه وي ثم خذوا الی بیا تاسو ورسئ ماته ولا تنظروني او تاسو مهلت مه راکوئ ما لره فإن تولیتم که چېرته تاسو وګرځېدئ د حق نه فما سألتکم من اجر نو زه سوال نه کوم ستاسو نه من اجر څه اجر ان اجریه نه دی اجر زما الا علی الله مګر په الله باندې دی و امرتو ما ته امر شوی ان اکونه چې شم زه من المسلمین د مسلمانانو نه ما ته امر دا شوی چې زه د مسلمانانو نشم فکذبو نو د خلکو دروغجن کړی نوح علیه السلام لره فنجیناه نو الله وایي چې موږ خلاص کړی نوح علیه السلام لره او هغه څوک چې د هغه سره و فی الفلک په کښتۍ کې وجعلناهم او موږ ګرځولي وو هغو لره خلیفګان بیا زموږ هغو لره خلیفګان ګرځولي واغرقنا الذین او غرق کړي موږ هغه خلک کذبوا بآیاتنا چې دروغجن کړي وو هغو آیاتونه زموږ فانظر وګوره کیف کان عاقبة المنذرین وګوره څرنګه و انجام المنذرین د ایرولی شوو خلکو اصل کې دا ده چې فانظر وګوره کیف کان څرنګه و څرنګه و عاقبت او انجام د مکذبینو مکذبین د تکذیب کوونکو چې د تکذیب کوونکو خلکو
څه انجام خو د هغو نه تعبیر په منظرین څه وکړو چې دا داسې خلک دی چې هغو ته انذار څه پیدا نه رسوي دا کې کافران داسې خلک دی ثم پس بعثنا لېږلی منګه من بعده وروسته د هغې نه رسولان الی قومهم قومونو د هغو ته موږ د دې نه وروسته رسولان لیږلي د نوح علیه السلام نه وروسته مسلسل رسولان راغلي فجاؤهم نو راغلي هغو دې خلکو ته بالبینات په دلایلو واضحو سره فما کانو نو هغه خلک لیؤمنو چې ایمان راوړی وي هغو بما پاغه څه باندې کذبوا به من قبلو چې دروغجن کړی و هغو دې لره من قبلو مخکې کذلکم دارنګې نطبع علی قلوب المعتدین دارنګې موږ مهر وهو علی قلوب المعتدین په زړونو د تجاوز کوونکو باندې ثم پس بعثنا لېږلی موږ وروسته د رسولان فجاؤهم نو راغلیو هغه رسولان بالبینات په دلایلو واضحو سره دغه هر نبي خپل قوم ته دلایل واضح پیش کړي دا مطلب هر نبي څه دلایل واضحو یا فجاؤ راغلیو هغو هم د خلکو ته په دلایلو واضحو او نبي سره دلایل واضحو ثم پس بعثنا لېږلی موږ من بعدهم وروسته دغه انبیاونا د دغه انبیاونا موسی و هارون او موسی و هارون هم لېږلی الی فرعون ته و ملئه او سردارانو د هغه ته لېږلی موږ بآیاتنا په آیاتونو زموږ سره پس تکبرو نو تکبر کړی و هغو وکانو هغو قوم مجرمین ګناهګاران نو لهذا هغو تکبر کړی او هغو قوم مجرمانو ګناهګاران فلما کله جاءهم الحق چې راغی هغو ته حق من عندنا د طرفه زموږ نه هغو ته حق راغی قرآن ورته راغی شریعت ورته راغی قالو ویلو هغو ان هذا بشک دا لسحر خامخا سحر دی مبین واضحه چې دا خو سحر قال موسی ویلو موسی اتقولون ای تاسو وایي للحق حق ته لما کله جاءکم چې راغی د حق تاسو ته سحر هذا چې سحر دی دا ولا یبلح الساحرون او پلا بری نه مومي الساحرون ساحران قالو ویلو هغو اجئتنا ای ته راغلی موږ ته لتلفتنا د دې لپاره چې ته واړې موږ لره عما د هغه څه نه وجدنا علیه چې موندلي موږ په دې باندې آباءنا پلرونه خپل وتكون لكما او استاسو دون لفارا الكبرياء بڑائی پی الارضوی پزمکی وما نحنو من یومنگا لکما تاسو دون لرا بمؤمنین ایمان راوڑن کی د موسی علیہ السلام په دور کې د سحر چرچا وه موسی علیہ السلام به چې کومه معجزه پیش کوله نو هغه معجزو ته به هم دی وویل چې دا سحر دی وقال فرعون ویلو فرعون ائتوني تاسو راتلو کې ما ته بكل ساحر په هر ساحر سره علیم چې عالمي فلما جاء السحرة کله چې رالو ساحران قال لهم موسی ویلو هغو ته موسی القوا ورته وایي تاسو ما هغه څه انتم چې تاسو ملقون ارتونکي یئ چې تاسو ورته هغه څه چې تاسو ارتونکي یئ هغه ورته
دیو خو د ځان سما تاسو ته ویلي وو چېرې د ځان څه امساګانې دې ساحرانو راوړي رسۍ یې ورسره راوړی فلما کله القوا چې ارتیلي هغو قال موسی ویلو موسی ما هغه جئتم به چې تاسو راتله کړلې په دې باندې السحر سحر دی الله بشک الله تعالی سيبطلوه زردا چې باطل بکی دې سحر لرا ان الله بشک الله تعالی لا يصلح عمل المفسدين اصلاح نه کوي الله تعالی عمل فساد کوونکو ويحق الله الحق ثابت الله تعالى الحق حق بكلماته بكلمه خسرا ولو كره المجرمون اگر که بد غني المجرمون گناهگاران ويحق الله ثابت الله تعالى حق بكلمه خپل او حق الله تعالى ثابت چې موسی علیه السلام چې کله خپله امسا وارتېله لهذا دغه ساحرانو چې کوم سحر کړی و هغه یې ټول ژوند ونی هغه لوی لوی امساګانې هغه لوی لوی رسۍ هغه د دیو دغه شانته په د امسا چې د موسی علیه السلام امسا نه مار جوړ شو هغه یې ونونی فما آمن لموسی نو ایمان نو راوړی لموسی په موسی علیه السلام باندې الا ذریة مگر اولاد من قومه د قوم د موسی نه علی خوف په یره باندې من فرعون د فرعون و ملئهم او د سردارانو د هغو نه ایبتنهم چې په فتنه کې مبتلا نه کي ایبتنهم ایمان راوړی ایبتنهم د په یره ایمان راوړی د فرعون نه او د سردارانو د هغو نه ایمان راوړی ایبتنهم د فتنې د هغو نه دا ایبتنهم بدل دی د ملئهم په دې ځای کې ایمان نو راوړی په موسی علیه السلام باندې مگر اولاد من قومه که ضمیر راجع دی فرعون چې په موسی علیه السلام باندې د قوم د فرعون نه ایمان نو راوړی مگر یو څو کسان او هغه اولاد د قوم د فرعون نو چې په هغه کې یو د فرعون بیبي پکې وه اسیا یو پکې مؤمن د آل فرعونو یو خازنو او د خازن زنانه و دی ایمان راوړی او دا بعض علما ذکر کوي چې په من قومه کې دا ضمیر راجع دی موسی ته فما آمنا نو ایمان نو راوړی په موسی باندې الا ذریة مگر اولاد من قومه د قوم د موسی نه چې د موسی علیه السلام قوم نسل لږ هلکانو هغو پې ایمان راوړی نو دیو په ایمان راوړی و علا خوف سره د خوف نه د فرعون نه د فرعون نه یېرېده و ملئهم ایبتنهم دا بدل دی د ملئهم نه بدل اشتمال دی فتنه څه ته وایي ادخال د سرو زر چې اور ته داخل کړي د دې لپاره چې د دغه جودت ښه او ردي دا معلوم شي نو ښه خراب د معلومولو دپاره د ښه د خرابو د معلومولو دپاره سره زر راواخلې اوبو ته اور ته داخل کړي چې کم کوټي او کم سره زر وإن فرعون بشك فرعون لعال
خامخا عالٍ عالیو په ځمکه کې متکبرو په ځمکه کې او بېشک هغه لمن المسرفین خامخا د اسراف کوونکو نه و. فرعون د خدای دعوه کړې وه انا ربکم الاعلی. نو الله ذکر کوي چې دا خو په ځمکه کې ډېر عالي متکبر و او بېشکه دا د اسراف کوونکو نه و. د دیو داو د فرعون چې الله یې نه منو دو د خدای دا د هغه اسراف. موسی یا قوم ای زما قومه ان کنتم آمنتم که چرته تاسو ایمان را فعلیه نو خاص په الله کوي ان کنتم مسلمین تاسو مسلمین مسلمانان. ته مه ګرځوه موږ لره فتنة ظالمان دي. ویلو موسی یا قوم ای زما قوم ان کنتم آمنتم که چرته تاسو ایمان راوړئ بالله په الله باندې نو فعلیه خاص په الله باندې ذکر شوی دی مراد د ایمان فعلیه توکل د توکل نه اسناد د امور د الله تسلیم د نفس دی چې نفس خپل الله تعالی ته حواله کړي. ونجینا او تخلاص که منگ لره اللہ تعالی برحمت کا پر رحمت فل باندے من القوم الکافرین د قومنا حق قوم الکافرین جو کافران دی. موسی علیہ السلام دا دعا وکړه و اوحینا من وحی لګلې وه الی موسی موسی علیہ السلام ته و اخیه ورور د هغه ته ان تبوأ چې تاسو دواړه ونیسئ لقومکما د پاره د قوم ستاسو بمصر په مصر کې بیوتن کورونه وجعلوا وګرځوئ تاسو بیوتکم کورونه خپل قبلتن قبله رو واقیموا الصلاة ادا کوئ تاسو مانځه وبشر المؤمنین او زیر ورکتا المؤمنین مؤمنانو تا. و اوحینا فرعون چې کله په مصر باندې په مصر والیو په مصر باندې د بادشاهي وه نو په دې آیاتونو کې الله ذکر کوي چې د فرعون دا کار کړی علما ذکر کوي چې په مصر کې چې کوم د بني اسرائیلو عبادت خانې وې هغه ورانې کړې وې د دیو د عبادت ځایونه نه وو. په دې آیاتونو کې الله ذکر کوي چې موږ موسی علیه السلام او د هغه ورور ته وحی ولېږله چې تاسو دواړه ونیسئ د قوم خپل لپاره په مصر کې کورونه چې د قوم خپل لپاره تاسو په مصر کې کورونه یعنې په دې مصر کې د خپل قوم دپاره کورونه جوماتونه جوړ کړئ او داسې جوماتونه جوړ کړئ کنیسې جوړه کړئ چې هغه قبله رو وي. دا مطلب نو مراد د بیوتو نه کنیسې شوې او دا کنیسې وګرځوئ کورونه خپل چې دا کنیسې دي دا قبله رو وګرځوئ. لهذا داسې کنیسې چې د هغو قبلې ته مخي داسې وګرځوئ.
واقیموا الصلاة او په دغه کې منځونه ادا کوئ. بعض علما ذکر کوي چې د دې آیات مطلب دا دی چې الله جل شانه فرمایي چې تاسو عبادت خانه پراو نفر خودلې د بني اسرائیل او عبادت خانه نه پر خودلې او د پراو د یهودو د فار حکم داو د یهودو د فار حکم داو چې هغه به منځونه کوي او هغه به منځونه کوي په کنیسو کې خو اوس تاسو کنیسې خو نشته ورانې شوي دي نو تاسو خپل کورونه هغه داسې جوړ کوي چې دا قبله راوي خپل کورونه قبلې طرف ته جوړ کړي نو مراد د بیوتو نه کورونه دي او چون که ستاسو ضرورت دی لہذا ستاسو ضرورت دی نو د دغه ضرورت په بنا باندې چې ستاسو ضرورت دی د دغه ضرورت په بنا باندې تاسو منځونه په خپلو کورونو کې کوئ قبله راودرېږئ دا د دې آیات مطلب دی نو وګرځوئ تاسو کورونه خپل قبلتن قبله راو زمونږ په دین کې حکم دا دی چې منځونه به فرضي منځونه به با جماعت په جماعت کې ادا کړي چې پنځه فرضي منځونه به با جماعت کې که داسې وخت راغی چې یاره تا جماعت ته څوک نه پرېږدي جماعت نه نو بیا رسول علیه السلام فرمایلی جعلت للارض مسجدا و طهورا ټوله ځمکه زما د امت دپاره ګرځولی شوې د مسجد و طهورا او پاکوالی لہذا بیا ټوله په کوم ځای کې چې مونځ کوې هلته مونځ کوه البته زمونږ به د امت دپاره دا خبره ده چې مونځ کول نوافل شو سنت شو دا په کور کې افضل دی رسول علیه السلام فرمایي فعلیکم بالصلاة فی بیوتکم په تاسو باندې مونځ دی په کورونو ستاسو کې چې لہذا تاسو مونځ په کورونو کې کوئ فإن خیر صلاة المرء فی بیته بېشکه غوره د منظره سړي نه هغه دی چې په کور کې وکړي الا المکتوبه مګر فرضي د فرضي منځه نه علاوه نور منځونه کول په کور کې افضل دي آیا تراویح په کور کې افضل دی که په جماعت کې په دې کې د علماو دوه قوله دي بعض علما ذکر کوي چې تراویح په کور کې کول افضل دي لہذا تراویح هم سړی په کور کې کوي بعض علما ذکر کوي چې تراویح دا خو شاعر د اسلام دی عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې شروع شوی او د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې شروع شوی او په مسجد نبوي کې شوی او بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ د دور نواخلا تر اوسه پورې په مسجد نبوي کې کیږي نو لہذا د دې نه معلومه دا شوه چې دا شاعر د اسلام د وجې نه د دې کول په جماعت کې با جماعت ادا کول افضل دي
چې دا به جماعت کې با جماعت ادا شي. شاعر د اسلام او د عمر رضی الله تعالی عنہ د دور نه واخله تر دې څوارلسمې صدۍ پورې د څوارلسمې صدۍ پورې دا چې شوي دي نو په 20 لکاته شوي. وره په یوه خبره چې د امت تعامل را رواني لہذا په یوه خبره چې د امت تعامل را رواني نو هغه په خپله باندې لوی دلیل دی. نو په دې 20 لکاتو باندې تعامل د امت را روان یو تهجد دی. د تهجد او د منظره پاره څه تعداد نشته. رسول علیه السلام 4 رکعات هم کړلي، 6 رکعات هم شوي، 8 رکعات هم کړلي، 10 رکعات هم رسول علیه السلام کړلي، 12 رکعات هم شوي دي. د تهجد د پاره تعداد نشته. وقال موسى ویلو موسى ربنا اے رب زمنگا انک بشکت چه آتیت فرعون تاور کرل فرعون تو وملئه او سردارانو داغتا زینتا زینت و اموالا او مالنا پی الحیات پا جون کے آغا جون جر دنیا رے پا جون دا دنیا کے تا آغتا زینت ورکل. ربنا اے رب زمنگا لیزولو عن سبیلک دا دیر پارا چی اغو گمراہ کی عن سبیلک دلارستانا. ربنا اے رب زمنگا اتمس علی اموالهم اتمس تمہوکی علی اموالهم مالون داغو وشدد علی قلوبهم او تکلکی علی قلوبهم لون داغو فلا یؤمنو چاغو ایمان رانوڑی حتی تردی حد بوری یرو العذاب العلیم چوینی حقو العذاب عذاب اغا عذاب العلیم چه درناک دے حتی چوینی اغو العذاب عذابینی اغا عذاب العلیم چه درناک دا عذاب علیم دا لیدل فوری چه عذاب علیم دا لیدل فوری اے اللہ تعالی اغو ایمان دا اغو ظلون اکلک کی چه ایمان رانوڑی پا دیزگینه که موسیٰ علیہ السلام سخت بد دعائی وکړه او د فرعونیانو د فاره د فرعون او د هغه د سردارانو د فاره سخت بد دعائی وکړه چې د دې مالونه محوه کې د دې ورونه کلکې چې د ایمان رانوړي دا د موسی علیہ السلام دعا وا. ابن کعب ذکر کئی چې سړی به د دیو نه د خپل اهل سپروتو لہذا د موسی علیہ السلام د دې دعا په اثر باندې هغه به سار لا ګټې ګرځېدلي دسه دعای کړي داسې به دعای کړي چې فرعونی با او د هغه اهل با ګټې ګرځېدلې وي. عمر ابن عبدالعزیز یو خلیفه راشدو
هغه عمر ابن عبدالعزیز ته یوه تیلی پیش شوه چې دا د مصر نه هغه ته میلاو شوې وه د هغه تیلی چې بیرته کړه نو د هغې نه میوې راویستې دراهمو او دنانیرو هغه دراهم دنانیر او هغه میوه هغه ګټې ګرځېدلې وې و انا حجارة هغه ګټې نو موسی علیه نو په دې موسی علیه السلام دومره سخته دعا کړې وه بددعایي چې د هغو دا هر څه ګټې شوي قال په دې ځای نه کې حتی یروا العذاب العلیم په دې ځای نه کې لږ اشکال دی موسی علیه السلام وایي چې ای ربه ته د دیو مالونه محوه کړي او ای الله تعالی ته د دې زړونه کلک کړې چې دوی ایمان را نه وړي نو چې ایمان را نه وړي نو دوی به په کفر باندې او حتی یروا العذاب العلیم مطلب دا چې مړه په کفر باندې شي نو رضا په کفر باندې خو کفر ده نو موسی علیه السلام څنګه سوال کوي چې دوی کافران دي دا د فرعونیان او دا قوم دا فرعونیان او دغه سرداران نو موسی علیه السلام دعا کوي چې دوی ایمان را نه وړي فلا یؤمنون چې هغو ایمان را نه وړي حتی چې ویني هغو عذاب درناک نو د دې نه خو دا معلومه شوه چې ایمان را نه وړي نو کفر به اختیار کړي نو موسی علیه السلام د هغو په کفر باندې راضي دی او په کفر باندې ځکه ورته دعا کوي چې دوی په کفر پاتې شي په کفر پاتې کېدل او د کفر باندې راضي کېدل لا خو کفر دی علما د هغې نه جواب کوي چې په کفر د غیر باندې رضا د دې حیثیت نه چې دا کفر دی دا کفر دی غیر سړی یو کفر کوي ته د هغه دا کفر خوښوې نو د دې حیثیت نه چې غیر سړی کله کفر کوي دغه کفر دویم دا ده چې رضا په دې کفر د غیر د دې حیثیت نه چې دا کفر کوي دا پې د دې وجې نه راضي دی چې الله دې له سخت عذاب ورکړي یا په د دې حیثیت ده چې دا کفر کوي دا اثر دی د قضا او د فیصلې او د تقدیر د الله نه نو دغه بیا کفر نه دی دا مطلب قال ویلی والله تعالی قد اجیبت دعوتکما په تحقیق سره قبول کړی شوې وه دعوتکما دعا ستاسو دواړو فاستقیما تاسو دواړه سیده شئ ولا تتبعان او تاسو دواړه تابعداري مه کوئ سبیل الذین لار د هغه کسانو لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي هغو قال الله ورته ویل چې قد اجیبت په تحقیق سره قبول کړی شوې وه دعوتکما دعا ستاسو اشکال په دې ځای نه کې دا دی چې دعا خو موسی علیه السلام کړله وقال موسی ربنا انک اتیت فرعون وملأه زینة نو دعا موسی علیه السلام کړی او الله ورته وایي چې قد اجیبت په تاخیر سره قبول کړل شوې وه دعوتکما دعا ستاسو دواړو ستاسو د دواړو دعا قبول کړل شوې وه نو دعا خو دواړو نه ده کړې یو کړله موږ وایو چې د دې نه موږ استدلال کوو چې دعا چا کړې وه موسی علیه السلام خو په روایاتو کې راځي چې
هارون علیه السلام په هغې دعا باندې امین دی. نو دعا کړې موسی علیه السلام ده، خو امین پې چا وایه؟ هارون علیه السلام. او دواړو ته الله تعالی دعا ویله. نو له دې نه معلومه شوه چې امین هم دعا ده. ځکه دعوتکما قبول کړی شوې ده، دعوت دعا ستاسو د دواړو، ستاسو د دواړو دعا قبول کړی شوې ده. نو هارون علیه السلام خو دعا، نو امین دعا ده. اوس چې امین کله دعا شو د قرآن د آیات د ثابته شوه، نو الله تعالی د دعا متعلق سوی ادعو ربکم را طلب کوي رغفل تضرعا په عاجزۍ سره و خفیه او پټ. تاسو به دعا الله را طلب کوي په عاجزۍ سره و خفیه او پټ، لہذا دعا به پټه وي. امین دعا ده په قرآن د آیات د ثابت شو، نو دا به پټه. امام بخاری د عطا قول ذکر کړل، د هغه مذهب دار قال عطا امین دعاون. عطا وایي چې امین دعا ده. امام بخاری مذهب دار چې را امین دعا ده، او د دعا طریقه الله ښووله چې دا به پټه. بیا تاسو د رسول علیه السلام منځونه وګورئ. رسول علیه السلام څه د پاسه 10,000 تقریبا داسې خواوشا منځونه کړي. په دې ټولو منځونو کې یو پیر رسول علیه السلام امین په جهر سویل. نور به رسول علیه السلام ټول عمر کې امین پټ وي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې امین په جهر نه ویل شوی. د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې امین په جهر نه ویل شوی. د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې، د علی رضی الله تعالی عنہ په دور کې امین په جهر نه ویل شوی. دا خیر القرون په دې کې امین په جهر نه امام ویل نه مقتدی ویل. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو فیر امین په جهر ویلی شوی، بیا نه دی ویلی شوی. او دغه شان دا سلسله دغه شان را روانه ده. وجاوزنا ببني اسرائیل البحر، وجاوزنا او بولیو منگا عبور کړیو منگا ببني اسرائیل په بني اسرائیلو باندې البحر دریاب. عبور کړیو منگا بني اسرائیل البحر په دریاب باندې. فاتبعهم فرعون، نو ورپسې شوی په بني اسرائیلو پسې فرعون و جنودو او لښکرې د هغه ورپسې شوی بغیان په ظلم سا، وعدوا بغیان په سرکشۍ سره، وعدوا او په ظلم سا. حتی تر دې د پورې اذا کله ادرکه الغرق چې موندلی و هغه لره الغرق غرق، فرعون نه موندلی و غرق. قال ویلو فرعون آمنتو ما ایمان راوړی دی انه شان دا دی لا اله چې نشته لایق د عبادت الا الذي مگر هغه ذات دی آمنت به چې ایمان راوړی دی په هغه باندې بني اسرائیل وانا زه چې ما من المسلمین د مسلمانان نه ما. په دې دوه الفاظ رالو، یو بغی دی یو عدو. بغی سرکشی په قول کې ده، عدوا سرکشی په عمل کې ده. بغی سرکشی په عقیده کې ده، عدوا سرکشی په عمل کې ده. بغی سرکشی ده په حقونو د الله کې، نو بغی سرکشی ده په حقونو د الله کې. عدوا سرکشی ده په حقوق العباد. د دې وجې نه
بغیا و عدلا ویل دی. تاسو په دې ځای کې نه کې اوس وګورئ فرعون چې د رسول علیه السلام لوی مخالف، دا فرعون چې کله غرقېده، فرعون چې کله غرقېده نو هغه ایمان راوړ چې آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. خود رسول علیہ السلام مخالف سوکو ابو جہل، دشمن ابو جہل. نو دا رسول علیہ السلام دشمن ابو جہل. ابو جہل چې کله قتل، کله په جنگ بدر کې ولګ پریوت، رسول علیہ السلام ویل چېره د هغه لا سر به څوک ماله راوړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورغی. ابو جهل ورته وایي دا اوس مړ کېږي چې زما دا سر یخ کې پرې کا، ځکه چې دا ته ویسې الته ودرې خلق به د دې نه ایري. او بیا وایي چېره نن زما د رسول علیه السلام څه کم بغض دی او څومره راته بدې دی، دا راته مخکې داسې نه و. اوس ګوره دې ته ګورئ چې نن زما څومره بدې شي، دا مې مخکې شي. د رسول علیه السلام مقام اوچت و، نو دا هغه دشمن ابو جهل په کفر کې مضبوط او کلک، دا هغه دشمن په کفر کې مضبوط او کلک. او دا موسی علیه السلام خو دغه مقام نه و چې کوم د رسول علیه السلام دی، لہذا د هغه دشمن د مرګ په ټیم کې ایمان راوړي. نو دا د موسی علیه السلام او دا د رسول علیه السلام په مابین کې دا فرق شو. ابو امامه رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې رسول علیه السلام ویل چې ما ته جبرائیل علیه السلام ویل، جبرائیل علیه السلام وایي چې ما ابغضت شیئا، چې ما یو شی بد نه دی ګڼلی د مخلوق د الله نه، هغه چې ما بد ګڼلی و ابلیس، په هغه ورځ چې هغه ته امر په سجده وشو د انکار و. نو ابلیس چې کله د سجدې کولو نه انکار وکړو، نو جبرائیل علیه السلام وایي چې دا ما ډېر بد وګاڼه. او بل وایي چې ما بد نه دی ګڼلی یو شی، ما په بغض سره فرعون مې چې څومره بد ګڼلی و، ځکه چې کله ورځ د غرق راغله او دا غرقېده او دا آمن لا اله الا الله ویله، نو جبرائیل علیه السلام وایي چې زه یېرېدم چې دا به اوس کلمت الاخلاص یعنی کلمت طیبه به ووایي، الله به دله نجات ورکي. نو دا وایي چې ما خاوره راواخیسته جبرائیل علیه السلام یو موټی د خټې نه، او دا مې د دې فرعون په خوله کې ورواړتېده. ما چې الله جل شانه کله ولده جبرائیل علیه السلام چې ما الله جل شانه بیامون چې هغه ډېر غوسه او زمانه په دې فرعون باندې. نو لہذا الله تعالی میکائیل علیه السلام ته حکم کړی چې ته ورته لاړ شه او اوس فرعون ته ووایه چې الآن اوس ایمان راوړې وقد عصیت او تا نافرماني کړې وه قبلو مخکې او ویې ته د مفسدانو اوس ایمان راوړې. په دې ځای کې اشکال دی
چې فرعون غرقېږي ایمان راوړي نو دا جبرائیل علیه السلام د هغې په خوله کې خاوره خټه ولې ورارتئ چېرې دا ایمان رانه وړي دا کار ولې کوي اصل وجه دا ده چې دا د فرعون د پاره د الله د طرف نه دا بل عذاب لہذا دا فرعون د پاره عذاب چې کله دا ایمان راوړي کله چې دا ایمان راوړي نو د په خوله کې جبرائیل علیه السلام خټه د سمندر ورارتئ دا عذاب دی د فرعون د پاره او فرعون په دغه وخت کې کلمت وایي انه لا اله الا الله دا کلمې ویله خو دې کلمې هغې ته په دغه وخت کې څه فایده نه ده رسولې ځکه چې ایمان هغه معتبر دی چې هغه اختیاري او دغه ایمان اختیاري نه نو چې ایمان اختیاري نه وي لهذا هغه معتبر نه دی دا خو اضطراري ایمان دی الله وی فالیوم نن ورځې نو نجیکا من خلاصو تعالی را ببدنک په بدن ساسا لتکون د دې لپاره چې شی ته لمن د پر داغه چا خلبګه چې ورسته ستانه دی علامه وان کثیرا او بشک ډېر د خلقنا ان آیاتنا د آیاتونو زمنګنا لغافلون خامخا غافل دي فرعون چې کله غرق شو بني اسرائیلو د غرقېدل نه منو چې دا غرق شوی دی او فرعونیان هم نه منودله نو الله وایي چې نن ورځ من خلاصو تعالی را په بدن ستا لہذا سمندر دریاب چپه والا او د هغه لاشې ساحل او طرف ته راوارته ټولو خلکو ولله او دا داسې پروت و لکه د یو غوایه په شان او بیا د قاهرې په عجایب خانه کې تر اوسه پورې د لاش موجود دی په مصر کې د لاش تر اوسه پورې موجود دی چا به څوک به چې د دې د لاش تماشې له ورتله نو مخکې په دې باندې $400 داخلولو هغه به داخل کړه د خواله به ورغی لاش به ول ولقد بوأنا خامخا په داخل سره ځای ورکړی موږ بني اسرائیل ته مبوأ صدق زیاده صدق ورزقنا او موږ رزق ورکړی هغو ته را من الطیبات رفعنا په مختلفو نه اختلاف نه وکړی هغو حتی تر دې حده پورې جاءهم العلم چې راغی هغو ته علم ان ربک بشک رب ستا یقضی فیصله به وکړي په مابین د هغو کې په ورځ د قیامت په هغه څه کې چې هغو په دې کې یختلفون اختلاف کړی هغو ولقد بوأنا بیان دی د حال د بني اسرائیلو وروسته د غرق د فرعون نه او انعامات د الله تعالی دی په دې بني اسرائیلو باندې او د دوی شکر نه ایستلی مبوأ ځای د صدق هم وله ورکړی منزل صالح زید صدق آغاز مرضی یا مبوأ صدق مکان د صدق یا دا مبوأ صدق مصدر میمی دی او دا زید صدق شام دی مصر دی بعض علما ذکر کوي چې شام دی او بیت المقدس دی نو لہذا شام بیت المقدس دا ولا الله تعالی ورکړی دی فإن كنت كچرته ته په شکن بشک مما داغلان انزلنا الیک چې نازل کړل مونږ ته پس النت سوال وکا الذين دا کسان يقرؤون الكتاب جلو له کتاب من قبل کما خستانه
لقد جاءك خامخا پتا قصه راغلی دی تا ته الحق حق من ربک د رب څخه فلا تکونن ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو نه فإن كنت مخکې اختلاف ذکر شوی دی فما اختلفوا حتی جاءهم العلم اوس د اختلاف د زایل کولو طریقه ده چې مخاطبه که چېرته ته په اختلاف کې په شک کې چې دا قرآن دا دین دا به حقیقي نه به نو دا هغه کسان نه چې ستا نه مخکې کم دي هغه کسان چې هغو کتاب لولي مخکې ستاسو تورات د اهل کتاب د علماو نه تپوس وکړه چې هغه اهل کتاب او علما هغه اقرار کوي د دې خبرې چې دا قرآن هغه هم د دې خبرې اقرار کوي چې دا قرآن حق دی او دا من جانب الله دی دا پې ورته ورکړه چې دا ام من جانب الله دی د دې خبرې هغه هم اقرار کوي دا مطلب فإن كنت که خطاب نبی تی نو مراد امت دا هغه نه دی ان كنت که خطاب هغه چاته دی چې هغه په قرآن کې شک کوي دا مطلب ولا تكونن تمکه من الذين دا کسان کذبوا بآیات الله چې دروغجن کړي هغه آیاتونه د الله فتكون شیبه من الخاسرین د زیانکارانو نه ان الذين بشکا خلق حقت عليهم كلمه ربك چې ثابت او باغ باندې وینا دربستا لا يؤمنون ایمان دراوړي هغه کلمه درب څه شی چې د هغو لپاره عذاب دایمي دی کلمه درب داره چې د هغو به عمر بر جهنمیان دي نو لهذا دا کلمه دربو چې په چا باندې ثابت وي نو هغو ایمان نه راوړي ولو جاءتهم که چرته راتله وکړي هم هغو ته کل پیش هغو ته کل آیات نهر معجزه حتی تر دې حده پورې یروا العذاب العلیم چې ویني هغو عذاب درناک نو هم ایمان نه راوړي اوس اخوا آیاتونو کې لږه واقع اوس وګورئ فلولا كانت نولنا وكله فلولا كانت نولنا وقرية يوكله آمنت شي إيمان راوله هغه کلی فنفعها نفر سولي هغه کلی ته ایمانها ایمان د هغه کلی ته ایمان د هغه نفر سولي ولې نو یو کله چې ایمان راوله یو نه په ورته سولي څه مطلب یعنی یو کله چې د هغې به عذاب شروع شو او ایمان بیا راوړ نو دغه ایمان به خلکو ته نفع نه رسوله الا مگر قوم یونس مگر قوم د یونس لما کله آمنو چې ایمان راوړه کشفنا عنهم نو لرې کړی موږ د هغو نه عذاب الخزي عذاب د رسوایۍ فی الحیات الدنیا په ژوند کې هغه ژوند چې د دنیا دی ومتعناهم الهین او منگ نفع ورکڑی و آغو لرا الهین دا یو وقت بوری دے آیات تو گوری یونس پلولا کانت نو یو کلی چی ایمان را وڑی او آغا تا ایمان نپرسولی و دا عذاب پا وقت کی مگر قوم دا یونس دا آیات مطلب ما تاسو ته بار بار وې چې یو قوم دی هغه ته انبیا راغلي دعوت ورکوي هغه دعوت ایمان را نه وړي نو چې دغه ایمان را نه وړي په هغه وخت کې ایمان راوړي چې کله عذاب د هغو شروع شي نو په هغه وخت کې هغه ایمان راوړل هغو ته پیدا نه رسوي ځکه چې دغه ایمان اضطراري دی
مگر قوم د نوح دا داسې و چېرې د دیو عذاب شروع کېدلو په ټیم کې لږ مخکې راغی نه ایمان راول دیو ته پیدا ورسوله یونس علیه السلام الله تعالی لېږلی و نینوا ته دا د ځمکې د موصل نه یو ځای دی موصل په بغداد کې دی دې نینوا ته دا یونس علیه السلام نبی یونس علیه السلام دا خپل قوم ته 9 کاله دعوت ورکړ لہذا قوم ایمان نه راوړ یونس علیه السلام د خپل قوم ته ویلو چې زه دله خبر در کوم چې په 3 ورځو کې به په تاسو باندې عذاب راځي او دا یونس علیه السلام در خپل قوم نه اوت لاړ دا لاړ اوس چې دا کله لاړه او یونس علیه السلام هجرت وکړ قوم یې چې راوکوت نو ویل چې را یونس علیه السلام وګورئ هغه چې یونس علیه السلام وکوت هغه نه و دی ویل چې یونس علیه السلام خو حقه خبره کړله په موږ باندې عذاب راځي راوځئ دیو ټول راووتو چې د چا په چا باندې حقه هغه یې ورکړه حتی چې د یو چا په دیوال کې د بل چا ګټه چا لګولې وه هغه ګټه یې ورله ویسته چې دا واخله ستا حقونه یې ادا کړه حقوق العباد چې څومره وو هغه یې ادا کړه بیا دیو راله یو صحرا ته او د ټراټ جامې واغوستې جړه فریاد یې کو د دې دا قوم عذاب مشاهده کړې وه عذاب یې لیدلی چې را روان دی د دې دغه ته یو توره ورېځ را روانه وه لہذا الله جل شانه هغه عذاب د دیو نه لرې کړ او د یو وخته پورې الله تعالی هغو له وخت ورکړ اوسولی نو چې یو قوم عذاب مشاهده کړي او بیا عذاب یې لیدلی او د عذاب د مشاهدې په وخت کې چېرې دیو عذاب لیدلی مشاهده د عذاب یې کړي او بیا الله ته عذاب درې کې دا خصوصیت د قوم د یونس علیه السلام بعض علما ذکر کوي چې په دې کې د خصوصیت خبره نشته دغه قوم عذاب دا توبه چې الله قبوله کړې وه نو دا په دې وجې قبوله کړې وه چې د دې قوم باندې عذاب نه و شروع شوی البته دیو هغه علامات ولې چې دلالت کوي په عذاب نو په عذاب باندې چې کمی علامات دلالت کوي هغه علامې ولې عذاب یې نو شروع شوی نو الله ورته او هغه قوم توبه ویسته الله یې توبه قبوله کړه او دا د هر چا لپاره دا قانون طریقه ده چې عذاب یې نه شروع شوی مخکې توبه وباسي الله یې توبه قبوله ولو شاء ربک اگه چرته اراده وی در رب ساله آمنو خامخ ایمان براوړی وی هغه چا فل ارض چې بس به کړی کلهم ټولو جميعا ټولو به ایمان راوړی وی اپا انت ایت تکره الناس ته بد ګڼې خلک اپا انت ایت تکره الناس ته زبردستی کې په خلکو باندې حتی عادت دی ادبر چې شیعو مؤمنان وما كان لنفس نونر مناسب يوم بلا ان تؤمن چې ما زړه دانه بس الا باذن الله مگر په اذن د الله سره ويجعل الرجس وغرز الله تعالی گندگی عذاب په کسانو باندې او غرز الله تعالی عذاب په کسانو باندې لا یاخلون چې عقل نه لري هغه
قل ته ورته وایه انظروا ګورئ ماذا چې شی دی فی السماوات دی په اسمانونو کې ماذا څومره علامې دي په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې وما تغني الآیات نه فایده نه رسوي الآیات آیاتونه والنذر او ایرول ان قوم داغه قومنا لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي هغو آیات علامې څومره علامې الله بارانونه کوي الله تعالی بارانونه کوي الله تعالی ګلۍ کوي دا پرې دا نور راخېږي دا ستوري دا ټول علامې دي په وحدانیت په قدرت دا الله خو کم لہذا دا پیدا رسي هغه قوم ته چې هغوی ایمان نه راوړي هغو ته پیدا نه رسي فهل ينتظرون انتظار نه کوي دا خلک الا مگر مثل په مثل ایام الذین به مگر په مثل د ورځو لا کسانو خلو چې تېر شي هغو من قبل مخکې هغونه قل ته ورته وایه فانتظروا تاسو انتظار کوئ انی بېشکه زه معکم سره ستاسو من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ما بشارات تی اوس د مؤمنانو دپاره ثم پس نو نجي من خلاصو رسولنا رسولان زمونږه والذین هغه خلک آمنو چې ایمان راوړو کذلک هم دارنګې څنګه چې موږ رسولان خلاصو دارنګې حق ده به موږ باندې ننجي المؤمنین چې موږ خلاصو مؤمنان حق په معنا د ثابت ده په الله باندې وجوب نشته دارنګې حق ده به ننجي موږ مؤمنان خلاصو مؤمنان له موږ نجات ورکوه الله وایي اوس مؤمنانو له نجات ورکول څه دي دا نجات ولا د عذاب د قیام د دنیا د آخرت د عذابونه ولا پناه ورکوي الله هغه عذاب د آخرت خو سخت عذابونه دي د هغه نه الله وایي چې موږ باندې حق ثابت ده چې موږ مؤمنان خلاصو حق په معنا د وجوب نه دی چې په الله باندې واجب ده په الله باندې وجوب نشته البته دا حق تفضلی دی الله فضل دی احسان د وجنا الله را لګي مؤمنان خلاصوي قل ته ورته وایه یا ایها الناس ای خلکو ان کنتم که چېرته تاسو فی شک بشک من دیني د دین زمانه فاستمعوا نو غوږ کړئ دا حذف شوی دی فلا اعبدو نو زه عبادت نه کوم الذین د هغه اشیاو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه ولكن اعبد الله زي عبادتكم ده الله الذي اغلا يتوفاكم چې هغه وفات کوي تاسو لره او امرتو ما ته امر شوی دی ان اكون چې شمس من المؤمنین د مؤمنانو نه او ما ته امر شوی دی ان اقم وجهك چې قائم کا مخفل للدین دین ته حنیفه په دې حال کې چې مایل یې د ادیانو باطنو نه ولا تکونن او ته مکېږه من المشرکین د مشرکانو نه ولا تدعو ته مه راطلب کوه من دون الله ما سوا د الله نه هغه شی لا ینفعک چې نه نفع رسوي تا ته ولا یضرک او نه ضرر رسوي فإن فعلتا که چېرته ته دا کار وکړو فإنک بېشکه ته چې اذن په دغه وخت کې من الظالمین د ظالمانو نه وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ که چېرته ورسېږي تا ته الله تعالی بضر په ضرر سره په تکلیف سره فلا کاشف له نو نشته لرې کوونکی د هغه لپاره الا هو مګر یو الله دی وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ که چېرته ورسېږي تا ته اراده لري الله تعالی تا ته بخیر په خیر سره فلا راد لپلې نو نشته رد کوونکی لپلې فضل الله لره یوسیب به رسی الله تعالی دی فضل الله هغه چاته یشاء چې خوښه د الله من عبادي د بندګانو د الله نه وهو الله تعالی الغفور عفو کوونکی دی الرحیم مهربانه دی قل ته ورته وایه یا ایها الناس ای خلکو قد جاءکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته الحق حق من ربکم د رب ستاسو نه مراد د حق نه شریعت دی اسلام دی دا حق او شریعت تاسو ته د الله د طرف نه راغلی دی فمن اهتدی پس هغه چا چې لار بیا مونده فانما بېشکه یهتدي لار مومي لنفسې لپاره د نفس خپل ومن ضل هغه څوک چې ګمراه شو
فانما بشک یذل علیها وبال گمراهی په دغه لپس باندې دی وما انا علیکم بوکیل او زنه ما په تاسو باندې بوکیل کارساز په منه اهتدا چا چې لار بیا مونته نو بشک د خپل ځان د پاره لار بیا دا څوک چې هدایت او د هدایت پیدا هغه تر او هغه څوک چې گمراه نو بینما بشک وبال گمراهی په هغه باندې دی لہذا د گمراهی وبال په هغه باندې دی الله هغه لره سزا ورکړي واتبع تابعداري وکما د هغه یوها الیک چې وحی کړی شوی وه تا د چې کوم وحی کړی شوی د هغې اتباع وصبر د صبر کوه حتی تر دې د پورې یحکم الله چې حکم به وکړي الله تعالی وهو الله تعالی خیر الحاکمین غوره د حکم کوونکو نه دی ما یوها الیک نه مراد قرآن دی تابعداري کول هغه چې یوها الیک چې تا ته وحی کړی شوي نو هغه د څه شی کړی شوی دی د قرآن د دې جملې نه استدلال کوي هغه خلق منکرین احادیث د دې نه استدلال کوي چې الله امر کړلی چې اتباع کوه ما د هغه یوها الیک چې تا ته وحی کړی شوې ده نو د قرآن اتباع کوه نو دا وجه د احادیثو اتباع نشته نعوذ بالله مونږ وایو چې الله څه وایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها چې نبی علیه السلام د خواهشاتو نه خبرې نه کوي د نبی خبره وحی ده چې هغه ته وحی شوې ده نو د نبی خبره په ما یوها کې داخل ده ما یوها الیک وصبر ته صبر کوه حتی چې حکم وکړي الله تعالی په امداد باندې یا په قتل باندې به حکم وکړي وهو الله تعالی خیر الحاکمین غوره د حکم کوونکو نه دی الله غوره بهترین افضل حکم کوي زبر